لکه یو سړی وي هلکه وي ګیره مړه وي تا غټ غټه ګیره ده ته دا کار کوې لکه دا موږ اکثر خلک دا وایي وایي دې ګیرې ته دې وګوره غټه غټه ګیره ده دا غلط کار کوې لکه د الله بنده نو ګیره خو ورته نه وایي چې دا غلط کار وکړه اوس تا هغه دا پیغور ورکې او د ګیرې نوم پکې اخلي مطلب دا دی د هغه په زړه کې ستا په خپله په زړه کې خو نشته د ګیرې احترام او ادب خو د هغه په زړه کې دا نفرت او کرکه پیدا کې چې دا ګیره دومره څه خاص خبره نه ده الله دې خوشاله که ګیره واجب ده واجب سنت نه ده واجب ده د آدم علیه السلام نه راواله د محمد علیه السلام پورې یو پیغمبر څوک نشي ثابتولی چې دا ګیره نه وه د دې درجه ته واجب ده نن زما ځوان زلمی په ځان باندې نه پوهېږي په ځان یې بلې نخرې شروع کړي دي ځوان بچی کور ته راغی په ګیره کې ډیزاینونه شروع کړي دي ډیزاینونه په سر کې دلته هم یو څو واړه ناست اے د الله بندګانو دام ځاله کم کار کتلی دی ما ته زما پیغمبر دا ښودلي د سر بعضې حصه کټ کول او بعضې پرېښودل دا حرام دي او ما په سر کې لارې ایستلي دي چا پکې 1 سایډ کټ او 2 سایډ او وی شیپ او زیډ شیپ شیپونه دا د چا کار دی یهودیانو سازش دی یهودیان ګیرې پرېږدي ګیرې یهودیان ګیرې پرېږدي هغه په دې خیال نه پرېږدي چې دا د پیغمبر سنت دي هغه د سټایل د پاره پی سټایل د مونږ چې ورته سټایل وایو نن زما د محمد علیه السلام امتی چې هغه ځان ته د نبی علیه السلام امتی وای نن زما مسلمان بچي هغه د يهودو کارنامې شروع کړې دي و د الله باندې ته په ګیره باندې خپل ښکاری الله جل شانه خذلا خایست او زینت ورکړي دي په کمسو سره نو خذو کمسې لری کړي دلته بوتکی جوړ شو ویخت لن شو چا پکې نور نخرې شروع کړي او الله جل شانه سړول زینت او خایس ورکړي دي په ګیرو سره الحمدلله الذي زين الرجال باللحى والنساء بالزوائب الله جل شانه ټول تعریفونه الله لره دي چې هغه سړول خایس ورکړي زینت ورکړي دي په ګیرو سره په ګیره ته ښکاری اے محمد علیه السلام نه زیات ښکلی په دې دنیا کې څوک وو په هغه وخت کې څوک شته څوک به راشي نو که دې ګیرې سره سړی بد ښکارېدی د الله بندګانو سړی کفر ته رسي تاسو به دا ووایئ چې نبي علیه السلام ګیري نعوذ بالله هغه ښکلی نه ښکارېدو زما د محبوب پیغمبر نه ښکلی په دې دنیا کې بل څوک تاسو ته په ذهن کې دا خبره چا در اچولې ده چې ته په ګیره کې بد ښکاري نن زما ځوانه لږ کور ته راشي او په ګیره کې دا نخرې کړي دي چا کلي ایستي دي او چا دلته مچ کېنولی دی چا دا چل کړی دی چا هغه چل کړی دی دا د ایمان نه ځان خلاصوي د ایمان نه زه بار بار دا خبره کوم که یو سړی اجامت کوي ګیره خري وړه کوي ګناه کوي دا ګناه کوي خو د سره دی به خپېمانه وي دی به کله کله یریږم دی به کله کله الله ته سوالم کوي یا الله ما معاف کړي دا ګناه کومه او الله به توفیق دی مسمې کوه که نه خو چې یو کس هغه دا نخرې په ګیره کې شروع کړي د الله بندګانو دا ګورې په دین پورې خندا ده دا د نبي علیه السلام په سنتو پسې خندا ده نن مونږ راپاسو په یو ځای کې جلسه او په بل ځای کې جلسې کوو د نبي علیه السلام په ناموس باندې حمله وشوه پلان هغه خو دي غیر مسلمه مونږ د هغه نه ګیله نه کوو نو ستا ته مونږ څه ووایو اخو دې کافر اخو دې بدبخت اخو زما پیغمبر نه مني تو خو زما مسلمان روري تو خو د نبی علیہ السلام امتی او وفادار ځانته وي تا خو د الله جل شانه د توحید اقرار کړی د الله بندا تو خو چې محمد علیہ السلام عاشق یم داغه سره مینه ساتم ته په کم خیال باندې بګیره کې دا نخرې دي شروع کړی دي نو کو څوک دا کوي د الله د پر دین ځان وساتي